د 15 شعبان شپه ډیره مبارکه شپه ده. دې شپې ته شب برات شپه هم وایي. د شپې تهجد او د ورځې روزه الله تعالی په دربار چې ډیره محبوبه ده، چې شپې موږ الله تعالی نه غواړو، دعاګانې ورنه غواړو. په دې شپې باندې دعاګانې قبلیږي او د ورځې موږ روزه نیسو. الله تعالی فرمایي، د موږ خوش پیغمبر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی په دې شپې باندې د ټولو انسانانو مغفرت کوي. چې کوم دی الله تعالی ته چکسلی او زاړي، لیکن چې خلک داسې دي چې په دې شپې باندې د یغو مغفرت نه کیږي. دا شب بارات شپه چې ده، دا د موږ دپاره براعت شپه ده. الله تعالی موږ ته په دې شپې باندې جهنم نه خلاصای راکوي، یعنی موږ د جهنم نه بری کوي په دې شپې باندې. روایاتو چې مختلف کسان راغلي دي چې په دې شپې باندې څو کسان داسې دي چې یغو مغفرت نه کیږي. چې اول مشرک ته، چې مشرک یعنی شرک کوونکی، چې کوم کس دی الله تعالی سره شرک کوي، په یغې شپې باندې یعنی د شب بارات په شپې باندې د مغفرت نه کیږي. دویم نمبر کینور انسان، یعنی بغض کوونکی انسان، چې کوم کس کینه لري، بغض لري، په دې شپې باندې د یغ مغفرت نه کیږي. کینور انسان چې کوم عبادت کوي، یخ ته د عبادت ثواب خو ملاویږي، خو کوم انعام چې الله تعالی له طرف نه مقرر ده په دې شپې باندې، انعام نه ورته ملاویږي. دې مثال داسې ده لکه د یوه کلاس چې 50 ماشومان دي او یغو ټولو امتحان پاس که، خو دې چې اول پوزیشن یو واخستی، دوم پوزیشن، ترډ پوزیشن واخستی، د انعام د کوم چا پوزیشنان اخیستي دي هغه ته ملاویږي، پاس خو ټول وي. دې له وجې چې کوم عبادت کینور انسان کوي، ثواب خو ورته ملاویږي، مسلمان خو دی، خو مغفرت نه ورته کیږي په دې شپې باندې. دریم نمبر د مور او پلار نافرمانه اولاد، چې کوم کس د مور او پلار نافرمانی کوي، په دې شپې باندې د یخ ته مغفرت نه کیږي. خو هغه نافرمانی کوونکی چې د خپل والدین جګرې چیرلی او د هغو اینه یې وکه سوځولي، همیشه د دو نافرمانی چې مبتلا وي، په دې شپې باندې یخ کس ته مغفرت نه کیږي. څلورم نمبر باندې مستقل زناکار، چې کوم کس همیشه دپاره زنا چې مبتلا وي، په دې شپې باندې یخ کس ته مغفرت نه کیږي. پنځم نمبر باندې شرابي انسان، چې کوم کس د شرابو څښلو عادتي، همیشه شراب چښي، روزانه شرابو چې مبتلا وي، عادتي یې ګرځېدلی، د 15 شعبان شپه کومه ده شب بارات، په هغې شپې باندې دغه انسان ته مغفرت نه کیږي. شپږم نمبر باندې جادوګر، د کاهن جادوګر ته په دې شپې باندې مغفرت نه کیږي. او که څوک د کاهن خواته ورغلی او دنه باندې یقین و، نو یغ مغفرت په دې شپې باندې نه کیږي. اووم نمبر باندې قطع رحمي کوونکی، چې څوک د خپل رشته دارانو سره تعلق کټ کوي،
د 15 شعبان شپې یعنی د شب بارات په شپې باندې دغه کس مغفرت نه کیږي، ځکه چې خپل رشتہ دارانو سره یې مړ او زمدای هر څه بند کړي، دې له وجې دغه کس مغفرت په دې شپې باندې نه کیږي. د 8 نمبر متکبر انسان، چې کوم انسان تکبر کوي، همیشه تکبر چې مبتلای، دې کس په دغه شپې باندې د 15 شعبان په شپې باندې یعنی د شب بارات چې کومه شپه ده په هغې شپې باندې دغه کس مغفرت نه کیږي. شرک نه و توبه کوي نه معافي دې له وجې ده ته نه میلاویږي او د مغفرت په دې شپې باندې نه کیږي. بل کینور انسان، یعنی همیشه یې زړه چې کینه موجوده وي، د الله تعالی نه معافي نه غواړي، دې له وجې ده ته مغفرت نه کیږي. بل متکبر انسان، د تکبر باندې دا ناز کوي، همیشه تکبر چې مبتلای، د الله تعالی نه معافي نه غواړي، دې له وجې متکبر سړي مغفرت په دې شپې باندې نه کیږي. بل د والدینو نافرمان، چې کوم کس د والدینو نافرمانی، همیشه یې نافرمانی چې مبتلای، د الله تعالی نه معافي نه غواړي، نو دې له وجې د انسان مغفرت نه کیږي په دې شپې باندې. بل شرابو څښونکی، شراب پرېږدوي نه، شرابو عادتي ګرځېدلی، همیشه شرابو څښلو چې مبتلای، دې له وجې د کس مغفرت نه کیږي په دې شپې باندې. او که دا شیان ټول پرېښول، د الله تعالی له طرف نه معافي یې وغوښته، الله تعالی طرف ته معافي ته متوجه سه، نو الله تعالی معافي اعلان ورته کوي. دالې چې دای توبه کاشي، الې الله تعالی د مغفرت اعلان ورته کوي. ټولو ګناهونه د الله تعالی ورته معاف کوي. د الله تعالی رحمت چې ده دا ډیر طاقتور ده. د موږ رب فرمایي که یو بنده دوره ګناهونه وکړي چې مځکې نه واخله تر اسمان پورې چوره خلا ده، که دا د دا بنده ګناهونه ډکه سي او دا بنده یوویري په رښتوني زړه سره د الله نه معافي وغواړي، د توبهګار شي، الله تعالی نه خپلو ګناهونو باندې معافي وغواړي او خپلو ګناهونو توبه وکاږي په رښتیا زړه سره، نو الله تعالی ټول ګناهونه ورته معاف کړي. او دا شپه د 15 شعبان شپه چې کومه ده، شب بارات شپه، دا د معافي شپه ده. موږ د الله تعالی نه چې خپلو ګناهونو معافي وغواړو په دې شپې باندې، خپلو خطایانو معافي وغواړو چې الله تعالی موږ ته مغفرت ور نصیب کړي. او د رمضان شپه چې کومه ده، د رمضان ټولې شپې، ټوله میاشت چې کومه ده، هغه د مغفرت شپې دي، د دوزخ نه خلاصېدا والې دي. یعنی دوزخ دروازې چې دي دا بالکل بند دي د رمضان چې، او د جنت دروازې خلاصي. او د شیطان چې دا دې شپې باندې د ټولې میاشتې چې د شیطان چې د رمضان ټولې میاشتې چې قیدي، موږ ته پکار ده چې دا رمضان روان ده، 5 وخته د الله تعالی نه خپلو ګناهونو معافي وغواړو او الله تعالی ته وزاړو چې الله تعالی موږ ته توفیق راکړي چې مرګ پورې موږ ته د لمانځه او د دین نور چوره ارکان دي چې موږ ته الله تعالی توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله تعالی دې عمل راکړي موږ ته په دې خبرو باندې. د اسلامي بیاناتو دپاره، د تلاوت کلام پاک دپاره، مشهور کاریانو تلاوتونه ارویدا دپاره، د علماو بیانات ارویدا دپاره، مسایلو
خبریدا دپاره زمونږ د ثاقب میډیا چینل ضروري سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل آیکن بټن ضرور کلیک کړئ چې موږ راتلونکي ویډیو تاسو ته په اسانه میلاویږي.